ورځ به دې ته ګوره دام نه ده چې انسان وایي زه خو پې نه پوهېږم نارسان به هلته کې بیا پوهېږي په لیکلو هر انسان به پوهېږي تعلیم ضرورت بیا نشته دی هلته کې چې انسان وایي ما خو تعلیم نه دی کړی زه په خپل عملنامه نه پوهېږم نه هر انسان به په خپل عملنامه پوهېږي فاما من اوتي کتابه هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه بیمینې په ښي لاس باندې فیقول نو دی به وایي هاو مقرؤ کتابیه واخلې ووایې ولولې عملنامه زما او دا مؤمن سره به الله رب العزت چې حساب کوي او عملنامه وله ورکړي نو دی چې کله دا ګناهونو باندې تېرېږي اول ګناهونه لیکلي د ده رنګ به بدل شي چې کله نیکو ته راشي نو هلته کې به وګوري نو دا رنګ به بیا صحیح شي اني ظننتو نو دغې نه پس به دی بیا چغه کړي ښه چې راشي وګورئ زما عملنامه ما دنیا کې څه کړو اني ظننتو بېشکه ما عقیده ساتلره دا اوس سبب د دخول د جنت ذکر کوي تاسو ته مې ویلو جنت ته دا سړی ولې لاړه جنتي په خپله وایي ښه زه جنت ته ځکه راغلم چې زما دا عقیده وه چې قیامت په ورځ به زما څه کېږي حساب کتاب او د عملنامه مې مخې ته وه چې زه څه کوم هغه هلته لیکل کېږي دا نه چې بس ضایع کېږي نه هر څه الله سره لیکل کېږي انی ظننتو یقینا ما عقیده ساتله انی ملاق حسابیا چې یقینا زه به مخامخ کېږم د خپل حساب سره وهو نو دی به فی عیشة راضیه په ژوند خوشحاله کې وي فی جنت عالیه په اوچتو جنتونو کې وي قطوفها دانیه میوې د هغې به نږدې وي که دی ناست وي نو میوه به ورته رانږدې وي که ولاړ وي نو میوه به هم حقا نه رانږدې وي که هملاست وي نو هم به ورته دا میوه څه وي هغه نه رانږدې وي پوه شو پې که نه دا میوه د جنت چې دا به دته بس داسې چې دی څه کي راشکولی شي نو که دی ناست دی نو هم به هم دونه لنډ چې پاسي نه هغه به هم ورسره اوچته شي چې سملی نه به هم ورته راښکته شي قطوفها میوې د هغې به سي دانیه نږدې وی او د جنت میوې چې دي نو هغې ختمېدل نشته تاسو رواقع کې ویلو ښه د جنت نعمتونه هغه ختمېدل نشته لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي جنتیان چې جنت ته لاړ شي د دې جامې به نه زړېږي او دوی به هلته کې چې دی نو خوراک کوي اسکاک به کوي او ډک اودسماتې به نه کوي صحابو فرمایل چې دی اودسماتې نه کوي نو دا خوراک به چېرته ځي انسان چې خېټه کې روټۍ جمع شي اودسماتې نه کوي څه به کوي نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایل د دوی به یو اډرقې وي ګرامې چې ورته مونږ وایو اډرقې نو دا اډرقې چې وکړي داسې اډرقې به وکړي تاسو ورته څه اډرقې سړی چې روټۍ ډېر وخوري اډرقې ورته دا اډرقې چې وکړي که نه نو د دې اډرقې خوشبویي به د مشکو په شان د دې به د مشکو په دې سره بس روټۍ ختم شي خوراک چې څه خوړلي دي ټول به ختم هلته کې به تش اودسماتې ني ډک اودسماتې به ني دغه رنګې د پوزې دا ګندګي به ني د غوږونو ګندګي به ني د ترخونو دا ګندګي به ني الله اول ته کې جامې نه زړېږي حدیث کې دا راغلی دی جامې به نه زړېږي اول ډله د جنت ته چې داخليږي حدیث کې راځي علی صورت القمر لیلة البدر د هغې مخونه به داسې پړقېږي لکه څوارلسمې سپوږمۍ او بیا ورپسې به داسې نږدې نږدې هغې چې هغه ځلېدونکي ستوري په شان وغیره وغیره او زړونه به داسې د هغې په شان د یو سړي یعنی اختلاف به پکې نه بغض به ني ونزعنا ما فی صدور من غل قرآن هم ذکر کوي او دا چې جنتیان جنت ته داخل شي نو یو آواز به ورته وکړي ان تصحوا فلا تسقموا ابدا تاسو به همیشه صحیح بیماریږئ به نه او تاسو به همیشه ژوندي مرئ به نه همیشه به ځوانان یې بوډا کېږئ به نه همیشه به نعمتونو کې نعمتونه به نه ختمیږي او دا حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې جنت ته داخليږي
داسې قومونه به الله جنت ته داخلي چې د هغې زړونه به د مارغانو غوندې، یعنې مارغان څنګه یریږي د الله نه، مارغانو زړونه نرمي په لږ دغه باندې چې دی نو یریږي، دقسې زړونه یي چې الله نه یریدونکي زړونه دي. دا هم د جنتیانو صفت دی او نښه د جنتیانو ده چې د هغې زړه سخت نه وي، د هغې زړه نرم وي. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د جنت د چوکاټ، د یو چوکاټ او د بل چوکاټ ترمنځ د 40 کالو مسافت دی. 40 کاله کې انسان پیدل هغه څه کوي، هغه چې دی نو هغه به ایله د هغې مسافت چې دی نو مزل به وکړي. دومره د یو جنت د دروازې د یو چوکاټ او د بل چوکاټ ترمنځ، لکه موږ دروازې څومره 4 فوټه 5 فوټه، د هغې پلنوالی دومره دی، 40 کاله پکې سړی ځي. او بیا حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي یو ورځ به داسې راشي چې دا به هم خلکو تنګه شي، یعنی دومره ډېر خلک به جنت ته ننوځي چې ازدحام د وجې به داسې چنګارې کوي، دا به څه کوي، چنګارې کوي. دلته کې قرآن کریم ذکر کوي قطوفها دانیه، د هغې میوې به څه وي، دانیة نزدې وي. او چلاسی بابا وی قصور حور غلما رنگ رنگست تجلی های جانا رنگ رنگست. پارسے کے جنت کے وسیع بنگلے بم رنگ پر رنگ وی، ڈھلا دیدار بم رنگ پر رنگ وی، تجلی های جانا رنگ رنگ. او بیا وی التکبا اللہ پخپل میزبانی او تب ملمائی، اب قربی تب ملمائی، او ستا پا دسترخان با میویم چی دینو سوی رنگ رنگست. غذا برخوانے ستا پا دسترخان باندے با میوی سوی آغا بم رنگ رنگست، آغا بم قسمہ قسمی. ولی چی تا دا اللہ ملمے او اللہ دے قربش، تاسے سوچ کوا نو چې ته یو لوی سړي کره لاړ شې هغه چې څه ګوري تاله راوړي، نو چې الله دې قربه شوته میلمه شو نو څه قسمه میوې او هر څه به درله راوړي. قطوفها دانیه، میوې د هغې به نږدې وي. کلو واشربو، کلو واشربو یعنې دې ته به وویلی شي کلو واشربو، خورئ وڅکئ، هنیئا مبارک بما سبب دا یسلفتم دا هغه عملونو چې تاسو کړي فی الایام الخالیه پر ورځو تېرو شوو کې. فی الایام الخالیه په هغه ورځو تېرو شوو کې. امام مجاهد رحم الله فرمایي دې نه د رجوع ورځې مراد دي، د رجوع ورځې مراد دي چې قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت د دې بدله ورکړي. ځکه سړي دنیا کې د الله دپاره خوراک څښاک نه ځان منع کړی، الله به ورته اوس خورئ وڅکئ بما اسلفتم فی الایام الخالیه. او یا الله رب العزت به فرمایي اے زما دوستانو کله چې به ما تاسو دنیا کې به ما تاسو ته کتل نو تاسو خپلې شونډې د اوبو نه منع کړې وې روژه کې، او تاسو سترګې چې دی نو ټغې راوتې وې، ستاسو سترګې سړی چې ګرمۍ کې روژه ونیسي دا ځینې زیړ شي، او ستاسو خېټې اوږې وې. نو الله به ورته قیامت کې وي اوس نن ورځ چې دا نو نعمتونه دي ځې خورئ او څکئ. کلو خورئ واشربو اوسکئ بما اسلفتم فی الایام الخالیه، په سبب دا هغه عملونو چې تاسو مخکې لیږلي وو فی الایام الخالیه په هغه ورځو تېرو شوو کې. واما من اوتیه، دا خو د جنتیانو تذکره، اوس د جهنمیان. واما من اوتیه، او هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شو هغه ته کتابه عملنامه د ده بشماله په ګس لاس د ده باندې، فیقولون دی به وایي یا لیتنی هی ارمان دی ما لره لم اوته کتابیه چې نه وراکړی شوی ما ته عملنامه د ده، عملنامه خپله کتابیه عملنامه زما. ولی وی دا روایتو کې راځي چې انسان ته په ګس لاس عملنامه ملاویږي، دا ګس لاس به د خېټه کې نه باسلی شي، هغه اړخ ته به د عملنامه واخلي، داسې ملا اړخ ته وراء ظهري، هلته کې راځي که نه سورې انشقاق کې. نو دا دی به وي ارمان چې ما ته دا عملنامه نه وي راکړی شوې، ولم ادري ما حسابیه، او زه نه وې خبر چې څه د حساب زما. یا لیته افسوس دی
کانت القاضیه چې دا مرګ فیصله کوونکی وي ختمونکی وي مالرا ارمان چې بس د مرګ سره ختم یو بیا دوباره جون نه وي ما اغنا عني مالیا حس فیدران کما تمال زما هلک عني هلاک شو زمانہ سلطانیا غلب زمان تو دنیا کې ډېر ټیسټه پاسټو مو زمانه او قرانو او زما خو چې دین لوی دبدبه و خلق برانه یریدل اوس خلاړ زمانه د خپل چې دین غیر شوما نه مال شتا نه نو قران شتا نه غدب دبشته دی هلک عني هلاک شو زمانہ سلطانیا غلب زمان الله بو فرمای خذوه نسید لرا فغلوه نتوقوا چوسٹ ددتا ثم الجحیم صلوا بجهنم تنباسه ثم فی سلسله بیا په زنجیرونو کې زرعها چوغدواله داغه 70 ذراعا او یا غزر فسلكوه وردن کې دلراغه کې اغه زنجیرونه چې حدیث کې راځي جهنميان به پتړلی شي نو دا دومره غټ زنجیرونه دي چې او یا غزه دي خدا او یا غزه تن دي مراد زماستا غزونه د پرشتو غزونه ته مراد ا پرشتي به غټي دا هغه غزونه به غټي کنه پوښې او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی کچری یو تامړه د اسمان نرا غزار کې د اسمان او زمکه ترمنځ 1500 کاله مسافت ته ما خام لبدغه ټوکړه را رسیدلی ساره دی د اسمان یو د اوسپن یو ټوکړه را خوشکا نو د شپې نه مخکې بزمکه ته را رسیدلی او کچره دغه ټوکړه د اوسپن دغه ټوټه دا د جهنم د سر نه ور غورځه سلویخ کال وتیر شو دا بد جهنم وختون رسی دومره کته جهنم الله تیار کړ الله یې تم له حفاظت راکړي دلته وای ثم الجحیم صلوا بیا جهنم تدین نباسه ثم فی سلسله یا په زنجیر کې زرعها چوغدواله داغي 70 ذراعا او یا غزره فسلكوه وردن کې انه بشک دې کان لا یمنو د اسباب د دخول د جهنم ذکر کوي تاسو ته ویلو دا اولی سړی جهنم ته لاړ وې د په الله باندې ایمان نه راوړ او د طعام د مسکین باندې تیزواله نه ورکو انه بشک دې چې ورکان لا یمنو ایمان نه راوړ بالله په الله باندې العظیم چلوي دې ولا يحظ او تیزین ورکول علی طعام المسکین په خوراک ورکول د مسکین د خلین روټه را غستلا غریب طعام باندې د تیزواله بل ته نه ورکو بلکې ځان له پکې خپل لار کولا خوشبه په الله ایمان نه وروړو او طعام د مسکین د خلین نوړه را غستلا او بل تیم دانه وچی مسکین لا خوراک ورکا نو زکه جهنم تلاړو یا ارحم الراحمین برحمتک یا الله زم گناہ